دشمن ده. الله جل جلاله فرمایي و ای انسانانو تاسې د مځکې څخه هر هغه شی خوري چې هغه پاک وي او حلال وي او د شیطان پیروي مه کوئ ولې ځکه شیطان چې د هغه ستاسو ښکاره دشمن ده. عن ابن عباس قال تلیت هذه آیات عند نبی صلی الله علیه وسلم. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې د آیات تلاوت سلو نو فقام سعد ابن ابي وقاص وای ودرېد حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ وای ودرېد ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوه. حضرت سعد ابن ابي وقاص وی ودرېد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته دعا وکړه چې الله جل جلاله زما هر دعا قبلوي. داسې دعا راته وکړه چې الله جل جلاله ته زه دعا وکړم هغه دعا زما قبلېږي. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل یا سعد اتب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. وی حضرت سعد وی ته حلال خوره نو بس ته مستجاب دعوت یې ستا دعا بس قبلېږي. د باندې مجلس مه کوئ، د باندې هر څوک ناسي، کله چې تقریر شروع وي تاسې مجلس کوئ یا چې کله خطبه شروع وي تاسې مجلس کوئ. نو دا وخت نه د سمجادو دپاره ده نه دا مسجد ځای د مجلس نه ده. نو چې هلته د باندې ناست یاست یا د اوداسه پر ځای ناست یاست تاسې خبرې مه کوئ، راسې دلته کښېنئ یو خبره به واورئ. نه دا ځای د ټلیفون داسې کله ټلیفون کوئ دلته راځئ موبایلان بندوئ سي یا ټلیفون راسي بیا موبایل بند که ټلیفون مه پورته کوئ سي. نو موږ تاسې دا تقریر چې زه کوم که څه هم تاسې ما ته په هر نظر ګورئ وګورئ لیکن زما د خولې چې کم الفاظ راوځي دا د الله جل جلاله الفاظ دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. دې ته غوږ نه نیول دا ګناه لري. تقریر اورېدل دا چې کله ته ورته موجود یې دا پر تا واجب ده ته بیا اورې. دغسې خطبه چې کله شروع وي نو بیا تاسې یو کارم مه کوئ، مه ټلیفون کوئ، مه خبرې کوئ، مه اشاره کوئ، مه چاته وایئ چې زه یې راکړه زه دلته کښېنم ولې ځکه دا اورېدل یې واجب دي. غاړې م په بندېږي چې غاړې د چا بندېږي ځکه دلته د قرآن او د حدیث خبرې کېږي. چې کله د قرآن او د حدیث خبرې کېږي نو بیا موږ تاسې سم غوږ ورته ونیسئ. نو حضرت سعد وی رضی الله تعالی عنه وی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې الله څه داسې سوال وکړه چې الله جل جلاله زما هره دعا قبلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای سعده ته حلال خوره حلال ګټه الله جل جلاله ستا هره دعا بلا قبلوي. بیا ستا هره دعا کوي الله جل جلاله ستا دعا قبلوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفس محمد بيده ان الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وای زما دې قسم پر الله باندې وي چې کله یو څوک حرام یوه ګوله وخوري وای 40 ورځې دعا نه قبلېږي. چې یوه ورځ یوه ګوله چا د حرامو وخوړله وای الله جل جلاله د 40 ورځې د خواست د هغه زارۍ د دعا نه قبلېږي. وایي وایما عبد نبت لحمه من السحت وربا فالنار اولا به. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې وای کمه غوښه د انسان د جسم غوښه چې وای په د حرام په مال باندې و پیدا سي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دغه غوښه په اور سوځول بهتره ده. په بل روایت کې راځي وای کله چې انسان په حرامو باندې خپل جسم جوړ کړی وي په حرامو باندې غوښه شنه کړي د حرامو په مال باندې حرام شانې خوړلې وي او د
په چاخ سوی وي غوښه په ځان پیدا کړې وای دا په ورځ د قیامت په اور یار سوځوي چې بیا کله وای قیامت په ورځ باندې جهنم په اور باندې وسوځل سو بیا به د جنت ته داخلي تر هغو پورې دا مرداره غوښه نشي سره وړی د جنت ته لاړ شي